او ولی مهاجرین چې کله د مکه مکرمه نه د الله او د الله د رسول لپاره د خپل اهل عیال خپلوان او اقارب د کور او د رشتہ دار ټول جدا شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرین او د انصار په منځ کې د مواخات یعنی د ورولۍ سلسله جاری کړه د دې لپاره چې د وطن او د اهل او د عیال د جدایي او د اجنبیت تکلیف محسوس نکړي د ضرورت په وخت کې یو د بل معین او مددگار شي د مصیبت په وخت کې یو د بل غمخوار شي ضعیف او کمزوري لپاره قوي د وجه نه قوت حاصل شي او ضعیف د قوي لپاره طاقت جوړ شي یو د بل د منافع نه مستفید شي ټول په یو تار او تړلې شي چې قوت او ورورولي ده او المؤمنون كلهم كرجل واحد عملی مجسمه جوړ شي ټول ورونه شي د جاهلیت د قومي تفاخر حمیت یو په بل برتری او چتی او چتواله د دې تصور ختم شي خادم او مخدوم غلام او مولا محمود او ایاز ټول په یو صف کې ودرېږي امتیاز ختم شي د ان اکرمکم عند الله اتقاکم تصور راځون دې شي او جاری شي د دې مصالح د وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره د انصار او د مهاجرینو په منځ کې د اخوت او د ورورولۍ مضبوطه رشتہ قائم کړه د مدینه منوره د هجرت نه وړاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل مکه کې هم د مواخات او د ورورولۍ سلسله قائم کړې و حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت زبیر او د عبداللہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما په منځ کې مواخات اچولې دین معلومه شوه چې دا دواړه په مهاجرین دي چې د هجرت نه وړاندې د مهاجرینو په منځ کې هم یو ځل ورورولۍ سلسله جوړه شوې وه د هجرت نه وړاندې چې د مواخات کومه سلسله قائمه شوې وه په هغې کې د بعضې حضراتو نومونه دا دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د عمر عبوري جوړه شوې وه زید ابن حارثه حمزه رضی الله تعالی عنه ته ورور کړی عبدالرحمن ابن عوف او عثمان رضی الله تعالی عنه په منځ کې ورورولي جوړه شوې وه زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود رنشیو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ پمینس کی مواخات مصعب ابن عمیر و سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہما پمینس کی مواخات ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ و سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ پمینس او د سعید ابن زید رضی الله عنه او د طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنهما په منځ کې مواخات جوړ شوی د سیدنا و مولانا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د علی مرتضی رضی الله تعالی عنه په منځ کې مواخات سلسله قائمه شوی دا د هجرت نه وړاندې دویم مواخات د هجرت نه 15 میاشتې وروسته
د 15 مهاجرین او د 15 انصارو په منځ کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په کور کې جوړ شوی یو مهاجر او یو انصاری سره ورونه جوړ کړي حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې د هغه انصار او د مهاجرینو یو لویه سلسله ذکر کړې ده چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مواخات په سلسله کې را یو ځای کړیو او که جسد واحدین یې ګرځولیو په هغې کې د یو څو نومونه دا دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خارجه ابن زید رضی الله عنه سره ورور کړو عمر رضی الله تعالی عنہ د اجبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ سره ورور کړو ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ مهاجر صحابی د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سره ورور کړو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنہ د سعد ابن ربیع رضی الله تعالی عنہ سره ورور کړو زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ د سلامہ ابن وقیس رضی اللہ عنہ سره ورور کړو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ د اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ سره ورور کړو طلحہ ابن عبید الله رضی اللہ عنہ د کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سره ورور کړو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ د ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سره ورور کړو او داسې یو لویه د ورورولۍ او د مواخات سلسله قایمه شوې وه انصارو چې د مواخات کم حق ادا کړی دی او کم مخلصانه ایثار ثبوت یې ورکړی دی په اولینو او په آخرینو کې د دې نظیر او مثال نشي موندی زر زمین او مال او جایداد په دې ټولو چې د مهاجرینو سره کم سلوک کړی دی او هغوی ته کمه قرباني ورکړې ده او ځمکې او باغونه د هغوی په لمن کې غورځولې دي نه د دې نظیر نشي میلاویدی دا خلاصه کې چې د کم انصاري بدبخت بیبیانې وي مهاجر رور ته به ویلې چې زما دوه بیبیانې دي چې کومه یوه پکې ستا خوښه یې هغه زه طلاقه کړم او د طلاق نه وروسته ورسره ته نکاح وکړم ابو داود او ترمیزی کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې هیڅ یو انصاری په خپل درهم او دینار د خپل مهاجر رور نه خپل ځان زیات مستحق نه دی ګڼلی بلکې هغه د ځان نه مخکې مهاجر رور ته پیش کړی دی مهاجرینو چې د انصار د بې مثاله همدردي او ایثار ولیدلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ قربان ټول ثوابونه خو موږ نه انصارو وګټل نو موږ څه شو زموږ خو هېڅ ثواب هم نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه تاسو دوی له دعاګانې کوئ نو تاسو دوی به په ثواب کې ټول شریک یې د دوی د اعمال شو تاسو هغوی له د خیر دعا کوئ نو ثواب کې به ټول شریک یې دا رشته د مواخات دومره مضبوط او محکمه وه لکه قرابت او نسبي رشته چې څنګه یې که منصاري بچه مړ شه نو د هغې وارث به مهاجر و مهاجر صحابي بچه مړ شه نو د هغې وارث به انصاري صحابي و قرآن کریم کې الله فرمایي ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض دا بعض د دوی وارثان د بعضو دي سبا وروسته بیا د میراث دا حکم منسوخ شو او ټول مؤمنان په خپلو کې ورونه جوړ شو او میراث صرف نسبي رشتې پورې وتړل شو اوس د مواخات رشته صرف مواسات همدردي غمخواري نصرت او حمایت وګڼلی شو او میراث نسبي رشته دارانو دپاره خاص نو داسې
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو د اجتماعیت د پاره داسې وکړو چې مؤمنانو کې اجتماعیت راشي، تمیز ختم شي، مهاجرین چرته احساس د کمترۍ ونه کړي، او انصار چې ایثار او همدردي کوي چرته پکې غرور را نه شي. د هغې د علاج دپاره او د دې دپاره چې ټولو کې اتفاق راشي، ځکه د غټ دشمن سره او د غټو طاقتونو سره به اوس دا مؤمنان مقابله کوي، او د دې دپاره باهمي تعلق، باهمي اتحاد او اتفاق ډېر سخت ضروري و. د دې دپاره دغه شان کار د اجتماعیت وکړو چې هغه د مواخات سلسله ده، او دا ډېره مؤثره ثابته شوه. د دې نه وروسته بیا کوم کارونه وشو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته لاړ. اول څه کارونه وشو چې اجتماعیت پرې قوي شو. د هجرت په اول کال کم واقعات وشو. دې سلسله کې به سبا درس کې انشاءالله بیانې. درود شریف اللهم صل علی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه بغير حساب وشفاء. صلى الله عليه